داسې سرکاري سکولونه ډېر کم لیدل شوي چې د هغه سکول استادان سکول نه بهر ماشومانو او د هغوی پلارانو ته سکول ته د راتلو او د تعلیم حاصلولو ترغیب ورکوي. ګورنمنټ های سیکنډري سکول بادامه منځنی کورمه هم په داسې سکولونو کې شامل دی چې ټولو استادانو یې د نوي تعلیمي کال شروع کېدو سره په خپل سکول کې د زیات نه زیات زده کوونکو د داخلو یقیني جوړولو لپاره هلې ځلې شروع کړي. د سکول پرنسپل احمد خان اورکزی وایي سکول کې استادانو په تعداد کې مخکې نه اضافه راوستې، بلډینګ تیار شوی او اوس د نوي تعلیمي کال شروع کېدو سره د داخلو مهم هم شروع کړی. ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول بادامه کې ایز پرنسپل کار کوم او د څه کوم دی ویل فیسیلیټیټډ بلډینګ دی، لکه دې کې هر څه سہولت موجود دی، لیب موجود دی، هال موجود دی او سټاف ورکې مکمل موجود دی او څه کمای دی اوس پوره کېږي. او 15 ستمبر نه باقاعده 9 10 او دا کلاسونه باقاعده سٹارټ دی. 22 نه په کوم د میډل کلاسونه سیکشن سٹارټ کیږي. نو موږ خلکو ته دا درخواست دی چې دا خلکو لپاره یو لوی خوش قسمتي خبره ده چې روډ صاحب نږدې کوم د سکول موجود دی، د نږدې خلک چې کوم خلک د سکول نه بهر دي هغه کوم د اډمیشن تار شي او چې کوم ورکی راغلی نه دي نو باقاعده چې کوم د سکول ته مور پلار او خپل عادت ته ضروری دي چې بچی مترسته او د ممکنه فایده وچاته. د غره په لمن کې پروت بادامه های سیکنډري سکول څو کاله وړاندې د دهشتګردۍ په دوران کې وران کړی شوی و چې د امن راتلو نه بعد ورباندې کار شروع شو او اوس دغه دوه چته بلډینګ د استعمال دپاره تیار شوی. د سکول یو استاد محمد فاروق وایي سکول راتلونکي کال د 11 او 12 کلاسونو دپاره هم تیار کړی شوی. بس الحمدلله د مو سکول د چا د تعارف محتاج نه دی، یو په علاقې کې کوم دی نامي ګرامي او معروف سکول او اداره دی او دا ډېر تاریخي اداره دی په دې علاقې کې. الحمدلله ول های سکول پرې سټیټس اوس هایر سیکنډري شو او د هایر سیکنډري حواله سره زه د علاقې ته یو خوشخبری ورکوم چې دا په دې کال باندې ته سانکشن دي راغللو او سره کوم د مت سټاف هم روان دي، اس اس کسان مت ورسېدو نور هم راځي. او یو بل خبره دا دی چې مخکې به زموږ ډیګري کالج باندې د انټر کلاسز ډېر لوی برډن و او اکثر بچو ته به داخله نه ملوي دا او هغه بچي به لار بار تلو کچا واس او کنه په کور باغ کېدل. اوس علاقې د لپاره دا یو لوی خوشخبری دی د دې ایریا د لپاره ته ساده نه واخله تر ډوګر یا پاړو مسوزي علاقې پرې یا لشرزي پرې د ایریا د لپاره کوم څوم رستورانټان وي نه دلته کوم دی په 11ویں 12ویں جماعت کې په اساني سره داخله اخیستی یو های کوالیفاید سټاف روان دی. بالخصوص کوم ته د های سیکشن باندې کوم سټاف راغللو په هغه کې د فزیکس میتھس والا مسره سپیشلیست کسان راغلو، همدارنګه د بایو کیمستري والا سپیشلیست، د انګلیش والا. نو د مو سټاف په دې لحاظ سره ډېر مرغن دی، ډېر ریچ دی، څخه کوالیفاید کسان دلته مو ته رسېدلي دي او الحمدلله انشاءالله د مو اداره کوم دی طالبي لحاظ سره ډېر د دوګنې رات چوګنې ترقي به کوي. کورونا وایرس بیماری نه وروسته الحمدلله د مو سکولونه پلو شو او د بدانې های سیکنډري سکول الحمدلله د دې امارات څه وخت سي نو یو بنگلې نه کم نه دی، هر قسم سہولتونه په دې کې موجود دي او بهترین سټاف چې هغه تقریبا 100 کسانو پورې استادان فی الحال موجود دي او مزید استادان بلوران رسی او لیبارټري او نور څومره حساب کتاب دی تعلیم سره تعلق دی هغه ټول دلته موجود دي. اوس مو والدینو ته د سرتین والا، بادامې والا، میرباغ والا بلکې د سنټرل کورم څومره والدین دي څومره عوام دي هغو ته مو دا درخواست کوو چې دا یوه بهترینه مکه دی. حکومت ډېره لویه خرچه کړې دي او ډېر لوی سټاف د سکول ته راغلی دی. نو موږ ټولو ته دا اپیل کوو چې خپل بچي هغه سر تر زره د سکول ته راوستی او داخلي واخلي او چې کوم بچي بهر دي اوسه پرې داخلي نه دي خستی سکول کې نه دي داخل هغه دا مهرباني وکړي راولي چې دلته دا پیدا واخلي. د حکومت څومره خرچه کېږي دا خرچه په ځای باندې سکول ته راتلونکي زده کوونکي هم د خپل ښه مستقبل په تمه دي او د تعلیمي نظام په شروع کېدو هم خوشحاله ښکاري. زه د ګورنمنټ هایر سیکنډري بادامي سکول سره تعلق لرم. تقریبا 15 میاشتې کې کم از زیات د سکول نه بند وو. اوس کې سکولونه دوباره کلو شول. موږ سکول ته ډېر بهترین سټاپ میلاو شوی دی، ښه ریګولر پیریډونه دي او فرنیچر راغللو ښه زبردست. هایر سیکنډري سکول افتتاح هم وشوله 15 ستمبر نه او هال منظوري شوی دی. خپل هال تقریبا مو شروع شول د نوي کال نه او ښه بهترین سټاپ دی مو سره. شجاع